بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية. يوم الگری تپوس کړو د جمعې نمانځه نه وروستو سنتونه دا څو رکعاته دي؟ آیا دا څلور کول پکار دي که شپږ کول پکار دي؟ او د دې حکم څه دی؟ د هغې مختصر جواب عرض کړی شوی و، خو دا سوال متضمن دی ډېرو اجزاو لره چې د هغې نه بحث وشي. لکه من جمله د هغې نه دا ده چې بعضې اهل حدیث حضرات اعتراض کوي چې د جمعې د مانځه نه مخکې دا څلور رکعاته سنت نشته دی، او مقلدین حضرات یادوي چې دوی لره بالخصوص احناف یادوي چې دوی لره د جمعې مونځ نه ورځي، او دوی ته دا پته نشته دی چې د جمعې د مانځه نه مخکې سنت نشته دی او دوی کوي. نو یو به دا مسله مختصر ذکر کړی شي د دلایلو په رڼا کې چې آیا د جمعې د مانځه نه مخکې هغه سنت شته دی او که نشته، او دویم به دا خبر ذکر کړو چې د جمعې د مانځه نه وروستو بیا څلور رکعاته سنت کول پکار دي او که شپږ سنت کول پکار دي، او دغه حکم څه دی، او فقه حنفي کې آیا د ائمه اختلاف په دې کې څه شی دی. نو زما په لاس کې صحیح بخاری ده، جلد نمبر 1 او د دې صفحه ده 124. قدیمی کتبخانه ده، باب ده باب لا يفرق بين الاثنين يوم الجمعة. په دې باب کې د حدیث راوړي د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی اسلام وفرمایل من اغتسل يوم الجمعة، چا چې غسل وکړو په ورځ د جمعې باندې وتطهر او د پاکي حاصله کړه بمستطاع چې څومره د طاقت وي من طهرین په پاکۍ سره، ثم دهن او مس من طیب، بیا چې کوم دی ویښتان غوړ کړل او خوشبویي ولګوله، ثم راح فلم يفرق بین اثنین، بیا جومات ته لاړ او په مابین د دوو کسانو کې فرق رانوست، جدایي رانوسته، فصله او مونځ یې وکړو ما کتب له، چې کوم د دپاره کتب له ای قدر له، چې کوم د ته مقرر شوی دی چې هغه دقه څلور رکعاته سنت ترې مراد دی. ثم اذا خرج الامام، او د امام خطبې ته پورته شي، انصته او د چپ خاموش پاتې شي، غفر له ما بینه ومن الجمعة الاخرى، الله تعالی دته ګناهونه معاف کړي د دې جمعې نه واخله د بلې جمعې پورې چې څومره ګناهونه دونه کېږي او ته الله تعالی معاف کوي. استدلال د دې نه کوو چې فصله ما کتب له، د مونځو کې د امام د خطبې نه مخکې هغه مونځ چې د دپاره مقرر دی نو هغه دغه څلور رکعاته سنت دي چې په نور روایت کې به د هغې تصریح راشي. دې حدیث کې څوک دومره پته ولګېده چې د خطبې نه مخکې امام چې له خطبې ته پورته شوی نه وي، د فرض مانځه نه مخکې خطبې شروع کېدو نه مخکې هغه مونځ وکړي چې هغه د ده دپاره مقرر کړی شوی دی. نو هغه کم مونځ دی؟ په دې باب کې به انشاءالله آثار راشي د صحابه کرامو، او موږ تاسو به واورو چې دا هم دقه څلور رکعاته سنت دي چې دلیل ورته دا حدیث پاک ته نبی علیه صلات وسلام دی. دا حدیث چې ما کوم بیان کړو چې څوک د جمعې د مانځه نه مخکې څلور دا وکړي د هغه مونځ چې د لپاره مقرر شوی، نو دا ذکر کړی دی معجم الکبیر کې امام طبراني رحمت الله علیهم، سنن الکبرا کې امام بهقي هم ذکر کړی، مصنف ابن ابي شیبه کې چې کوم دی هم ذکر کړی شوی دی، او صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحه 283 باب من اغتسل او توضأ واتى الجمعة
وصلى ما قدر له عن صوت حين الخطبه دغه باب کې ذکر کړی دی. او دغه رنګې امام ابو داود رحمت الله علیه هم خپل ابو داود کې ذکر کړی دی، جلد نمبر 1 صفحه نمبر 61 کتاب الجمعه. او دغه رنګې نور هم ډېرو محدثینو دا حدیث په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دی چې دې نه اثبات ته دې خبرې کېږي چې د خطبې نه مخکې هغه لمونځ څوک وکړي چې د دپاره مقرر شوی، نو دغه اجر به ورته میلاویږي. دا دویم کتاب دی زما لاس کې نصب الرایه د امام زلعي رحمت الله علیه. دی هم د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یو اثر راوړي. حضرت عبدالله ابن مسعود صاحب فرمایي ابن مسعود صاحب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. عبدالله ابن مسعود صاحب فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به د جمعې د مانځه نه مخکې هم 4 رکعاته کول او پس به یې هم 4 رکعاته کول. نصب الرایه او جلد 2 او کتاب الصلاة دی. په کتاب الصلاة کې باب الجمعه دی او صفحه ده 215. ودلته کې عبدالله بن مسعود صاحب صراحت وکړو چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به د جمعې د مانځه نه مخکې هم 4 رکعاته کول او پس به هم 4 رکعاته کول. امام زلی رحمت الله علیه د تخریج د احادیثو د ادعای کړی دی په دې خپل کتاب کې، او بل حدیث باندې خاموش پاتې شوی دی، دې ته چې کم دی ضعیف وغیره نه دی ویلي. او دا روایت ان شاء الله مونږ موقوفا وروستو ثابت کړو په فتح القدیر باندې چې کم تخریج شوی دی هغه تخریج ولوي چې دا روایت حسن دی، صحیح دی، استدلال ته کېدی شي. او دغه رنګې بل اثر یې راوړی دی د عبدالله مسعود صاحب هم په دغه مذکوره صفحه کې په نصب الرایه کې دی فرمایي كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات. عبدالله مسعود رضی الله عنه مخکې د جمعې نه 4 رکعاته لمونځ کوو، وبعدها 4 رکعات وبعده 4 رکعات، او پس په جمعې د مانځه نه هم 4 رکعاته لمونځ کولو. په دغه مذکوره صفحه باندې بل یو اثر راوړي روایت ابو عبد الرحمن السلمي کې فرمایي قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأمرنا چې موږ ته به امر کوو ان نصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. موږ ته به امر کولو چې مخکې د جمعې نه 4 رکعاته کوئ او پس د جمعې نه 4 رکعاته کوئ. او دا اثر په نصب الرایه دغه مذکوره صفحه 215 کې ذکر دی. او امام هیثمی رحمت الله علیه په مجموع الزوائد کې ذکر کړی، امام طبرانی رحمت الله علیه په طبرانی کبیر کې هم ذکر کړی دی. دا اثر هم صحیح دی. نو ګورئ 3 آثار په دې خبره پیش کړی شو چې کوم مونځ د جمعې نه مخکې مقدر کړی شوی دی. بخاري کې حدیث ذکر شو او مجمل تفصیل پکې نه و چې دا 4 رکعاته، دا تفصیل پکې نه و چې 4 رکعاته دي که 2 دي او دا سنت دي که غیر سنت دي. دغه تفصیل پکې نه و، خو صرف بخاري کې دومره راغله چې د خطبې نه شروع کېدو نه مخکې څوک مونځ وکړي. دا کم مونځ دی دغه مونږ نصب الرایه 215 صفحه پس حواله باندې وښودله چې عبدالله مسعود صاحب ویلي دا نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په مخکې د جمعې نه 4 رکعاته کول بعدا. او بیا دویم اثر مونږ راوړو په دې خبره چې عبدالله مسعود صاحب په خپل هم دغسې کول چې مخکې به د جمعې نه 4 رکعاته کول وروسته بیا هم 4 رکعاته کول. او بیا دریم اثر مونږ په دې باندې ذکر کړ چې عبدالله مسعود صاحب خلکو ته به دې امر هم کوو چې مخکې ته هم 4 رکعاته کوئ وروسته ته هم 4 رکعاته کوئ. او ډېرو کتابونو په حواله مو دا وښودله. هیثمي ذکر کړی مجموع الزوائد کې، هغه طبراني ذکر کړی دی په معجم الکبیر کې. دا نصب الرایه وه د امام زلعي رحمت الله علیه. همدارنګې دا اثر یا د دې په شان نور اثار دا زما په لاس کې فتح القدیر دی، او د فتح القدیر صفحه د جلد 2 او صفحه د 67 په دې کې دی فرمایي و امام بن رحمت الله علیه
څلور رکعته سنت پس د جمعې نه وي. دې لپاره دلیل څه شی دی؟ آخذم بما روي عن ابن مسعود. امام حنیفه اخذ کوي، استدلال کوي په هغه اثر باندې چې رد کړی شوی دی عبدالله بن مسعود صاحب نه، انه کان یصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. چې ده به مونځ کولو مخکې د جمعې نه هم 4 رکعته او پس د جمعې نه هم 4 رکعته. قاله الترمذي في جامعه. او دقه امام ترمذي په خپل جامع کې هم راوړی او داسې ویل چې ویلیه ذهب ابن المبارک والثوري. او دې خبرې ته تک کړی دی یعنې چې جمعې نه مخکې هم 4 رکعته سنت دی، وروسته ته هم 4 رکعته سنت دی. امام عبدالله بن مبارک، امام ثوري رحمت الله علیه، یوازې امام حنیفه رحمت الله علیه دغه مسلک نه دی چې 4 رکعته مخکې پکار دي که نه د جمعې لمانځه نه، بلکې دا د عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه، دغرنګې د سفیان ثوري رحمت الله علیه او داسې لویو اجلو ائمو مسلک دی. لکه ما درته اثار پیش کړل چې دا د عبدالله بن مسعود رضی مبارک هم دغسې عمل و. هغه مبارک وبوله چې نبي علیه السلام به هم دغسې کول، د جمعې د لمانځه نه مخکې به یې 4 رکعته کول او وروسته به هم 4 رکعته کول. دا اثر چې موږ کوم د فتح القدیر په حواله وویله د 2 جلد 77 صفحې، نو دا لاندې هغه چا چې په تخریج کړی هغه لیکي وایي دا اثر موقوف حسن، موقوف حسن روایت دی چې امام عبدالرزاق هم راوړی په 3 جلد 247 صفحه کې، امام طبراني هم راوړی په کبیر کې، دغرنګې مجموع الزوائد 2 جلد 195 صفحه کې مشته دی. او دواړه چې کوم د قتاده او د ابن مسعود صاحب نه روایت دی موقوفه نه. لہذا دا خبره واضحه شوه چې کوم مونځ د جمعې د لمانځه نه مخکې مقدر شوی دی بخاري په روایت باندې، او همدغه 4 رکعته سنت و چې دې مبارکانو به کول، د هغې ثبوت د دې کتابونو نه وشو. همدارنګې دویم بله حواله زما سره هغه د مرقات شرح مشکات جلد نمبر 3 او صفحه ده 223. ده فرمای واخذ من مفهوم هذا الحديث، برغه حدیث راوړي او د دې حدیث ته مفهوم نه بعض خلکو دا اخذ کړي چې هغه بعض شوافع دي انه لا سنة للجمعة قبلها، چې د جمعې د لمانځه نه مخکې سنت نشته، او دې خو ولادت وایي خو وابتدع بعدها. بعضو خلکو پکې خو ډېر بدعت کړی دی، هغوی وایي چې فقال الصلاة قبلها بدعة، چې لمونځ د جمعې نه مخکې کول دا بدعت دي. لکه دلته د دې غیر مقلدینو فتوا ده، او دا وایي کیف وقد جاء باسناد جید، او دا به څنګه بدعت شي د جمعې نه لمانځه نه مخکې مونځ کول 4 رکعته سنت، دا به څنګه بدعت شي وقد جاء باسناد جید، په اسناد جیده په سندونو جیده سره راغلي، په صحیح حدیث باندې راغلي، دا خو ثابت دی كما قال الحافظ العراقي، لك حافظ عراقي كما قال الحافظ العراقي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبلها 4 وبعدها 4 والظاهر أنه بتوفيق. نقول حافظ عراقي فرمای چې نبی علیه الصلاة والسلام مخکې هم د جمعې نه 4 رکعته کول او پس به هم چې کوم د جمعې نه 4 رکعته مونځ کولو. دا د مرقات حواله وه د جلد 3 صفحه نمبر 243. دینو دا خبره واضحه شوله چې نبی علیه الصلاة والسلام به همدارنګې عبدالله مسعود رضی الله تعالی عنه به د جمعې د لمانځه نه مخکې 4 رکعته سنت چې کوم دی دا به یې کول. او دغرنګې زما په لاس کې بل کتاب دی، دغه کتاب الدلة الحنفية د محمد عبدالله ابن مسلم کتاب دی. دی وثر راوړي د عبدالله بن عمر عنهما چې انه كان يصلي قبل الجمعة 4، چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه به هم د جمعې د لمانځه نه مخکې 4 رکعته کول، لا يفصل بينهن بسلام، چې فصل به په سلام نه وروسته په یو سلام باندې وي 4 رکعته کول، ثم بعد الجمعة رکعتين ثم 4، او د جمعې نه وروسته هم 4 رکعته کول، خو 4 رکعته به داسې کول چې اول به یې 2 کول او بیا به پسې 4 کول. نو دې اثر نه هم دا معلومه شوه چې دا د عبدالله بن عمر ظهور دغه شو اثر شو. ګوره د 2 اجلو صحابو نه دا خبره ثابته شوه، یو د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، بل د عبدالله بن عمر ظهور، چې دوی به د جمعې د لمانځه نه مخکې 4 رکعته سنت کول. او دغرنګې
ابن مسعود صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نوم نقل وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک هم دسی کول. ابن مسعود صاحب بیا موږ ته امر هم کړی دی چې د مخ جمعې مانځنه مخکې څلور رکعاته کول پکار دي، وروسته دې هم څلور پکار دي. دا اثر چې ما ذکر کو دی کتاب په حواله ذکر کړی دی د طحاوی شریف، باب فی باب التطوع باللیل والنهار کیف هو. کله چې شرح باندې اثار راوړوي کتاب الجمعه پای کې چې باب التطوع باللیل والنهار راوړوي کیف هو، نو پای کې دا سند ذکر کړی دی او دا عالم وایي چې واسناده صحیح، اسناد د دې روایت صحیح دی. د کوم روایت؟ کوم چې د عبد الله بن عمر ځان هو دی نبی رسول ادب کول د جمعې د منځنه مخکې څلور رکعاته او پس څلور رکعاته. شرح باندې اثار دغه مذکوره باب شو. او دغه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اثر راوړی دی چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یامرنا ان نصلي قبل الجمعه اربعا، او ته امر کولو چې موږ د جمعې د منځنه مخکې څلور رکعات وکړو په لار باندې، وروسته دې وکړو. روح عبدالرزاق، امام عبدالرزاق په خپل مصنف عبدالرزاق کې ذکر کړی دی په کتاب الجمعه کې باب الصلاه قبل الجمعه وبعدها، واسناده صحيح او اسناد صحیح دی. او دغه امام طبرانی ذکر کړی په معجم الکبیر کې. نو دا روایت هم د دې خبرې ثبوت کوي چې جمعې نه مخکې وروسته څلور رکعات کول پکار دي. دا خبره دی واضحه شوه د ټول اسانه چې د جمعې د مانځنه مخکې هم څلور رکعاته سنت کول پکار دي او وروسته هم چې کوم دی څلور یا شپږ کول پکار دي. د هغې وضاحت زه وروسته کومه، ولهذا موږ په دې صدد کې وو او په دې خبره باندې موږ شواهد پیش کول او دلایل پیش کول چې د جمعې د مانځنه مخکې څلور رکعاته سنت کول دا پکار دي، دا کړی شوي دي، لازم دي، صعب بس نه دي. دغه رنګې زما په لاس کې دغه دی د آثار السنن علامه نیووي صفحه ده 268 او باب دی باب السنة قبل صلاة الجمعة وبعدها. په دې کې هم دقه د عبد الله ابن مسعود صاحب اثر راوړی چې کان عبد الله رضی الله عنه یامرنا ان نصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا، چې موږ ته امر کاوه چې د جمعې د مانځنه مخکې هم څلور رکعاته کوئ وروسته هم کوئ. رواه عبدالرزاق واسناده صحیح، عبدالرزاق روایت کړی دی او اسناد د دې چې کوم دی هغه صحیح دی. او امام طحاوي ذکر کړی کتاب صلات کې، هغه کې بیا کتاب الجمعه باب التطوع بعد الجمعه کې دغه د هغې لپاره چې کوم دی هغه باب دی. دغه رنګې زما سره یو بل کتاب دی په دې خبره باندې چې د جمعې د مانځنه مخکې څلور رکعاته سنت کول پکار دي. دا معارف السنن علامه بنوري د ترمذي شریف شرح ده، جلد نمبر 4 دی او صفحه چې کوم دی د 412 ده. دی لیکي وانکر الحافظ ابن تیمیه عن السنة قبل الجمعه. دی وایي چې ابن تیمیه د څلور رکعاته سنتو مخکې د جمعې نه انکار کړی چې د جمعې نه مخکې سنت نشته. وما ثبت عن الصحابة فحمله على التطوع المطلق. فکم چې د صحابانو یې ثابت دي لکه دغه کم آثار چې مخکې پیش کړل دا د حمل کړي دي په مطلق نفل باندې بدلیل ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یخرج من بیته، ودلیل دا دی چې نبی علیه السلام کله د خپل کور نه راوتلو فاذا رقى المنبر اخذ بلال في اذان الجمعه، کله چې مبارک منبر ته وختو بلال نو هو چې کوم دی د جمعې اذان کول، فاذا كمله اخذ النبي صلی الله علیه وسلم في الخطبه، کله چې اذان ختم کړو نبی رسول الله خطبه کې شروع کړه. نو فمتا کان صلی سنت، نو سنت ټیم په کوم ځای شو چې سنت کړی وي د دې نه استدلال کوي. بیا علامه بنوري حواله ورکړې ده چې په کوم کتاب کې ویلي دي، په کتاب الهدى ابن قیم وګورئ او دا رنګي باسم کړه په انتصار کې. خدای وایي چې فقط القدر کې دی او برائق کې دی بعد نقله پس نقل کول د قول ابن تیمیه چې هاذا مطبوع، دا خبره د پکړې شوې ده بأن خروجه عليه السلام كان بعد نزول بضروره، النبي عليه الصلاه والسلام با پس نزول راوتلو نو فيجوز كونه بعد ما كان يصلي اربع، دا جایز دي کله چې راوتلو نو وروسته نبی عليه السلام مبارک څه کړي څلور رکعاته کړي. ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمنا من عمومه
او دته چې کوم دا حکم هم ورکول کېږي د مجوز لره چې لما قدمنا مخکې موږ د آثار پیش کړل کما تاسو ته پیش کړل دغه د علامه بنورین په خپل شرح کې راوړي دي ودې ویم استدلال کو من عموم انه كان عليه الصلاه والسلام يصلي اذا زالت الشمس اربعا ودا خبره مخکې ثابت دي د علماء ثابت دي چې نبی اسلام مبارک په چې کله زوال وشو نو څلور رکعات به کول وکذا يجب في حقهم لانهم ايضا يعلمون الزوال كالمؤذن او دا خبره واجبه په حق نبی اسلام کې چې دی ټول به داسې زوال وخت پیژندل لکه څنګه چې مؤذن پیژني بل ربما يعلمونه بدخول الوقت ليؤذن بلکې دی په دخول د وخت سره زوال پیژندل شي اذان وکړي شي ويكفي يقال في جوابه عادل ودا په جواب کې کافی ده ان صحابته بشک صحابه کرام مثل عبد الله ابن مسعود وابن عمر وغيرهما دارك عبد الله بن مسعود شو دارك ابن عمر شو نور صحابه لما كانوا يصلون قبلها اربعا او زائدا او ناقصا كيف استمروا على عمل لم تكن في اسوه له عليه السلام یو خو بده باندې مشګری کړی چې څلور رکعات مخکې کول نو چې د سکار کړي دي او به استمرار او همیشواله کړي چې هغه باندې په نبی رسول الله عمل نشته دي دا به څنګه شي چې نه په نبی رسول الله عمل د دې سره نه قولا نه فعلا او لم يكن لهم عهد منه او نو حدیث بلی صراحه اشاره چې صراحه اشاره او قولا او فعلا د نبی اسلام سره صحیح حسنه نشته په دغه څلور رکعات کول باندې بیا دي صحابه کرام څنګه د جمعې نماز نه مخکې څلور رکعات کړي دا دلیل شي دي خبري چې څلور رکعات مخکې د جمعې نشته یو هغه حدیث مې د بخاری شریف ویل نبی اسلام فرمایي چې د جمعې نماز نه مخکې څوک هغه مونږ کی چې کوم د فارم مقرر شوی دی نو دا لپاره چې کوم د دې جمعې نه بل جمعې پر دا کفاره ګرځي او بل مې ته دغه آثار د صحابه کرام پیش کړل دوه دلایل شول په دې خبره چې جمعې نماز نه مخکې هغه څلور رکعات وکړ دي او بل علامه بنوري ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم د زوال نه بعد هغه څلور رکعات کول او یا نور کتابونو په حواله شوی ته ویل شابل مسعود صلی الله علیه وسلم مبارک عمل متنقل کړی چې مبارک په جمعې نماز نه مخکې څلور رکعات کول دا ټول په دې باندې دلالت کوي دا درې خبرې یو د آثار د صحابه بخاری روایت یو عمل د نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې نماز نه مخکې څلور رکعات سنت شته دي او چې ابن تیمیه خبره کړې ده ابن قیم کړې ده دا الله بنوري دغه جوابونه وکړل هغه یو طرف کړل او ابن قیم په ځای کې ویلي دي چې انه اصح قولي العلماء ويصح قول العلماء مدقق چې مخکې د جمعې نه سنت نشته دي الله بنوري جواب کوي وادعاء ابن القيم انه اصح قول العلماء اذا دا خبره کړې ده دا دعوه کړې ده ادعاء دعوی بلا دلیل ته وایي دا دعوه کړې هو دلیل نشته دي د علماء کرامو صحیح قول دا چې جمعې نه مخکې سره نشته سنت نشته دي دوی چې دا صحیح قول دی دا منوري سي وایي یکاد یکون مجازفه دا نږدې ده چې دا قول دا اسې اټکل کړی اسې اټکلي چټي خبرې کړي علي اوس څه دلیل نشته دی وایي ځکه فنظر مغني د ابن قدامه وګوره او مجموع شرح المهذب د امام نووي وګوره حتی يتضح حاله چې حال دې خبرې واضح شي او دیو چې کوم ابن قیم قیاس کړی دی چې څنګه د اختر د منځنه مخکې سنت نشته د جمعې د منځنه مخکې سنت نشته وقياسها على العيد في عدم السنة قبلهما قياس مع وجود الفارق ده قياس مع الفارق ده فإن جواز التطوع قبل الجمعة كلمة الجماع ځکه چې د جمعې د منځنه مخکې جواز د سنتو یعنی د نفلونو مطلق النفل دا خو خبره د علماء اجماع ده یعنی د جمعې د منځنه مخکې او د زوال نه وروسته په دې ټایم کې نفلونه کول دا په اجماع د علماء باندې جایز دي او د اختر د منځنه مخکې نفلونه کول دا ناروا دي ګوره د اختر د منځنه مخکې نفلونه کول ناروا دي او د جمعې د هغې په اتفاق د علماء روا دي نو قیاس مع الفارق نشو په یو ځای کې چې کوم دی قبل الجمعه یعنی په یو ځای کې قبل نفلونه جایز دي او په بل ځای کې ناجایز دي نو كما ان عدم التطوع قبل العيد قريب من الاجماع ورا عدم التطوع قبل دین داخل قریب دي دغه سم اجماع ته ففترقا د دوه په کې فرق راغی دا قیاس مع الفارق شه دې په دا خبره ثابته شوه چې د جمعې د منځنه مخکې څلور رکعات سنت کول پکار دي دا ثابت دي دا دلایل پر راکې ان شاء الله زم دې پسې روان دي په دې خبره باندې چې بس د جمعې نه څو رکعات سنت کول پکار دي